نن سبا چې کوم عاملان روتی دي، عاملان ظالمان، په دیوال باندې لیکلي هر کام 100% ګارنټي کې سات د الله بنده تو الله سره مقابله کې الله فرمایي چې ولقدر خیره و شره من الله تعالی. تعویذ بنفسه جایز دی، بذاته جایز دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه ترغیب ورکړي دي، صحابه کرامو نه باقاعده ثابت دي چې هغه غاړو تعویذ اچولې دي. خو چې استاد یو مریض راشي هغه بالماضي مزنه کې بیودسي قرآن تلاوت نه کوي، ذکر اذکار نه کوي، او ته دا هغه سټ ته دا هغه د اسخا بدن دا د قرآن پاک آیات ورواچي، نو آیا دا ګناه ده کنه ده؟ د دې په ځای باندې هغه د موږ ترغیب ورکا، د قرآن ترغیب ورکا، د ذکر اذکار ترغیب ورکا. مونږ د 10 روپو د پاره د 100 روپو د پاره مونږ خپل ایمان خرڅ کو، مونږ د قرآن آیتونه خرڅ کو، هغه باندې پیسې وګټو. د دې وجه نه د عاملان چې کوم 100,000 او 1,000 او 40,000 روپۍ اخلي او په خلکو باندې ظلم کوي او داغي کارونه نه کیږي، بیا ته یو ځای بل ځای پټي په کار دی چې داغي په ځای باندې هغه د موږ ترغیب ورکړي، هغه د قرآن او سنت ترغیب ورکړي، هغه ته وایي چې به ان شاء الله ستا کار به الله پاک د دې په ذریعه باندې حل کوي. او دا اوس چې موږ د مقصد د پاره تعویذونه کوو، مونږ وایو چې کېږي د تعویذ نه کېږي، تعویذ نه بغیر نه کېږي، حالانکه هر څه الله کوي، تعویذ صرف ذریعہ ده. خو زمونږ یقین په تعویذ باندې جوړ شوی دی، زمونږ دا عقیده ده چې یاره تعویذ وکړي نو دا کار به وشي، دا کار به حل شي. د دې په ځای باندې راپاسه تهجد وکړه، د الله نه وغواړه، الله ته وجاړه، الله به ستا هغه کار بغیر تعویذ نه حل کړي. د تعویذ خلک د دې وړو وړو مسایلو دپاره کوي، نظر بد شو، په سر باندې درد شو، یا وجود باندې درد شو، یا پیریان وغیره شو، د دپاره خلک تعویذونه کوي. د دپاره خو تعویذ نه کېږي چې ته د لاړ شي پلانکي بابا له به مال اولاد راکو، زما خزانه مال راکو، مال فلانکي کار وکړو، مال فلانکي کار وکړه، دا خو جایز دی، دا خو حرام دی. په تعویذ کې انترې منترې جنترې چې څومره کفري الفاظ دا لیکل، دا کفر او شرک دی. څنګه چې په لاس باندې څنګه چې بخله باندې ویل کفري الفاظ دا شرک دی، همدغه شان په لاس باندې لیکل کفري الفاظ دا شرک دی. او ته په هغې باندې یقین ساتي چې او د دې کفري الفاظو د دې چې کوم شرکي الفاظ دي، دا کوم منترې دي جنترې دي، د دې په وجه باندې الله پاک دا کارونه حل کوي. نو دا ګوره کفر دی، شرک دی، دا مه کوئ، ګناه کبیره ده، حرام دی.